عمل کو په دنیا کې نیک عمل کو نیک اچار کو په دغه محبت په دغه عقیدت سره په چار دو چې دا چار زکه د الله حکم دی چې کله په دغه محبت سره په دغه عقیدت سره انسان یو وړي کې عمل ول نه وکړو د دغه قدر د الله په نسبت دی دغه قیمت د الله د څنګه اډر لوی وي جنید بغدادي رحمه الله د خپل وخت په لاونو مقابله وکوله بادشاہ اعلان وکړ چې څوک دغه سره مقابله ته تیار دی او کیم کاس یې وګاټي یغه ته دومره انعام ورکول شي یو بوډا سړی کمزوری سړی یغه جواب ورکړ چې زه دغه د پوره مقابله ته تیار یم حال کې هرون شو چې جنید بغدادي رحمه الله داسې پلاون داس د طاقت ولا چې چیرې شکست نه دی خوړلای یغه سره د کمزوری سړی د څه مقابله وکړو ولټاو دغه بوډا ته سخت تکلیف ورسوي بهر حال میدون ولګېده خلکو تماشا ته روغی جوګ در جوګ په لشکره خلک روغی دا بوډا سړی چې کله مقابله ته حاضر شو خلک دغه خبره ته په سوچ شو چې دا خو ډېر کمزوری دی او ورې د غاټ پلاون سره مقابله دونو په کیم هیئت سره په کیم شکل سره دغه شکست ورکوي خو چې کله پلاون د بوډا سړی جنید بغدادي رحمه الله ته میدون ته روغی په غوږ پر یوه خبره ورته وکړه ای جنید مو ته د تو د طاقت پته دو د تو د پلاونۍ پته دو د تو د بهادرۍ نه زه خبر یم خو مو 15 شپې د خوراک نه دی کړی د مو اولاد د پوره د خوراک څه نشته په کور کې مې یور نه دی بال او زه سید یې د پیغمبر علیه السلام د خاندان نه یم ته د پیغمبر علیه السلام د خاندان خیال وسوته د اولاد خیال یې وسوته ته نن ځون رو ته نسکور که چې د انعام زه وصول که که چیرې ته ځون نه کې نسکور د مو د اولاد د پوره د خوراک څه نشته جنید بغدادي رحمه الله دا خبره چې ورویده په دغه سوچ سره په دغه عقیدت سره چې چونکې دا د پیغمبر علیه السلام د خاندان سره تعلق دی خپل ځون یې نسکور که هغه انعام بوډا ته ملاو شو او خلک حیرون شو چې دا دومره طاقتور پلاون دغه کاس نسکور که پیغمبر علیه السلام په خوب شو ورته روغی ورته ای جنید تو نن د مو د خاندان خیال وسوته د مو د نسبت خیال د وسوته تو د الله پاک د خپل دین د پوره خوښوي نو الله پاک به د صوفیای کرام امام وګرځوه